الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو پښتنو، دا وخت د مټې ذاکر خان شهید هسپتال کې موجود یم. قدرمندو کتونکو، نن د ذاکر خان شهید هسپتال کې د چلډرن وارډ افتتاح چې وشوه، زموږ سره دا وخت موجود دی ډاکټر کیفیت الله صاحب. حضور سره خبرې کوو چې سوال غواړي. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه صحت برابر دی؟ خیریت دی. دا سبا نن د نیونیټل انټینسیو کیر یونټ چې کوم دی افتتاح شو جی. نو په دې کې چې کوم دی بچي موږ سره د انکیوبیټر د ماشومانو د زړی چې کوم نه کنټرول کیږي، مخکې چې موږ سیدو ته مریضان لېږل دا هغې چې کوم دی دلته کې بندوبست شو. دا جی ایس آی ولا موږ سپورټ کړي. نو د دې علاقې د خلکو دپاره دا غټه خوشخبري ده. مخکې به ماشومان ایله چې کوم دی یا به پرایویټ شیشو کې داخلېدل، ټیک شو جی، 15,000 شپه 4,000 شپه. نو د هغې نه ماشاءالله خدای پاک خلک دمه کړو. تاسو کتی شئ، تاسو وروسته ویډیو مو کوئ. زموږ سره دا پوره یونټ چې کوم دی د لپاره ډاکټران ټرین شوي دي. نو اوس په د علاقې خلکو ته دا فایده چې هغه مریضان کم چې د شیشې هغه ته ضرورت وي، نو هغه به بجای د پرایویټ بهر د شیشو نه یا سیدو ته د تلو نه، تاسو ته پته ده چې زیاتر خلک چې کوم دی زموږ غریبانان دي. او موږ په دې جذبه باندې به انشاءالله د دوی خدمت کوو چې د دوی وخت هم بچت شي، پیسه هم بچت شي او علاج هم ښه وشي. نو کم ماشومانو ته چې فرض کا دا ډاکټر ورته ووایي، سپیشلیست ډاکټر ورته وایي چې جی دته د شیشې ضرورت دی یا دته د زړی ضرورت دی، نو بجای د دې چې موږ 15,000 روپۍ شپه ورکوو یا بهر شیشو ته یې لیږو یا ډاکټران یې لیږي یا نرس لیږي، نو د هغې نه بهتره دا ده چې زموږ د علاقې خلک دا مریضان خپل دلته راوړي. نو د دوی به هم فایده وي. سرکاري تاسو ګورئ چې سپیشلیستان دا ټول په سرکار کې، بهر ډېر کم داسې سپیشلیستان موږ ته میلاویږي په سر سهار ټایم کې. نو مهرباني کوئ چې خپل ماشومان چې کم دي، خپل کوم چا چې د شیشو ضرورت یا دلته کې په دغه کې وشي، دوی بیا چې کم دی ډایرکټ د شیشو ته بار ورته کولاو شوي دي، هغې ته یې ځغلئ. نو د دې نه بهتره دا ده د خلکو د علاقې د فایدې دپاره، د غریبو عوامو د فایدې دپاره چې هم به ټایم بچت شي، هم به وخت بچت شي، هم به پیسې بچت شي. ستاسو ډېره مننه. علاقې خلکو ته زه بیا درخواست کوم چې دا د مټې دپاره غټه د خوشخبرۍ خبره ده چې دلته موږ ته چې کوم دی د ماشومانو په واټ کې د نوزایده بچو دپاره دا نوی واټ کولاو شو. مهرباني جي، خوشحاله اوسئ. رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دلته کې چې موږ راغلي یو، زه ډاکټر سلیم ډیچو سوات. نو دلته کې موږ د اناګوریشن دپاره راغلي یو، د دې ځای دپاره. نو په دې کې هغه ماشومان به هغې کونسلینګ موږ کوو، هغه ماشومان به موږ انټرټین کوو کوم چې ناجوړه ماشومان نه وي. ناجوړه ماشومان خو زموږ په OPDs کې هلته ډاکټران ورته ناستي، دلته به ورته هم یو ټرین ډاکټر نرس دا ناست دي چې هغې ته د خوراک طریقې، د هغې ته مور ته د هغې د صحت په باره کې خبرې کول، د ویکسینیشن په باره کې خبرې کول. ځکه زمونږ چاپېر څونه خلک دی، غریب خلک دی، په دې خبر نه پوهېږي. همیشه ماشومان ناجوړی او بیا ورسره د علاج دپاره هغه پیسې هم نه وي. نو دا په دې مقصد باندې هم جوړ شوی دی چې کوم روغ ماشومان دي هغه زمونه خراب نه شي. هغو ته ویکسینیشن په ټایم کېږي، هغې ته د سینې پۍ په ټایم باندې شروع کېږي، هغې ته نور خوراک په کم ټایم کې شروع کول پکاري. نو د دغې مقصد دپاره دا دغه شی. شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نو دا خو یو خوشخبري ده زموږ د مټې خلکو دپاره چې یو ډېر ښکلی سیټ اپ چلډرن یونټ کې سټارټ شو، چې هغې کې د نوي پیدا شوي ماشومانو دپاره نرسري افتتاح شوه. هغې کې کم ماشومان چې د ډېر خراب حالت کې به سیدو ته تلو ضرورت به انشاءالله نه وي. زموږ مټه کې کفایت صاحب په نگرانۍ کې بدل ته ډیل کېږي. هغو سره خپل پوره یو سټاف دی او دې کې زیات هیلپ موږ سره JCI یو ارګنایزیشن د هغې کړلی. او دا کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو دا یو OPD ده. دې کې به د مریضانو چې څنګه ډاکټر صاحب وویل میاندو ته یو ټریننګ به ورکول غواړي چې په ټایم خپل ویکسینیشن وکړي، په ټایم خپل د مور پۍ سټارټ کول ماشوم لپاره ډېر ضروري دي. هغې سره د هغو صحت ته فایده رسي. نه ټولې خبرې به دلته ډسکس کېږي انشاءالله. څنګه چې ډیچو صاحب او MS صاحب سکندر صاحب تاسو ته ویلو، د مټې دپاره دا یو ښه خوشخبري ده چې نن په مټه کې د یو داسې یونټ افتتاح شوه چې هغې ته موږ ویل بیبي یونټ وایو. یو د ماشومانو لپاره نرسري ده چې کم نیو برن نوی ماشوم پیدا شي، د پیدایش سره سره هغه ته ډېر زیات مشکلات بیماریان ایسوي. هغه بیماران به موږ د دلته نه سیدو ته یا پېښور ته وړل. نو ماشاءالله هغه یونټ نن دلته نه کولاو شو او انشاءالله د نن نه بعد به د هغه مریضانو تلل چې دي هغه پېښور ته یا سیدو ته د تلو ضرورت نه وي. همدغه شان زموږ هغه زنانه چې هغوی ماشومان برابر وي، هغوی ماشومانو ته ویکسینیشن کوي یا د ماشومانو غذایي کمزوري وي، نو هغه بیمار نه وي، خو څه داسې کمی وي په وجود کې چې د هغې د لاسه هغه موږ بیمار کاونټ کوو چې دا بیمار دی. نو د هغې دپاره د ویل بیبي یونټ چې دی د هغې اوپننګ وشو د کفایت صاحب په نګرانۍ کې به په هغې کې د هغې میاندو د هغې ماشومانو کونسلینګ کېږي چې د هغوی د غذا کمی وي یا هغوی کې د ویکسینیشن وي. نو دا سپیشلی دا یونټ چې دی د هغه ماشومانو دپاره د هغې